श्रीलंका خپل هم ډوب شو خو ځان سره د پاکستان ټیم هم ډوب کو د پاکستان ټیم اوس هم په کشتۍ پورې نخته دی خو ډوبېدو والا دی چانسز د ډوبېدو والا دی پاکستان ټیم په ټي 20 ورلد کپ کې نور سروایو نشو کولی ځکه نیوزیلینډ چې څومره غټ مارجن سره سریلانکا له شکست ورکو او د نیوزیلینډ رن ریټ څومره بره لاړو نو اوس د پاکستان چې سریلانکا سره کم میچ پاتې دی نو هغه میچ په پاکستان تقریبا په 80-90 رنزو ګټي په 80-90 رنزو په پاکستان سریلانکا له شکست ورکړي او کچره د پاکستان مطلب چیز راغو دویم بیٹنگ راغو نو ټارګټ په پاکستان په 12-13 اورو کې پورا کوي نو اله بر پاکستان لوبډاله سیمی فائنل تک کوالیفای کیږي خو شرط پکې دا دی چې د نیوزیلینډ او د انګلند کم میچ پاتې دی نو هغه میچ په انګلند ګټي نیوزیلینډ به نه ګټي کچري نیوزیلینډ وګټلو نو بیا پکې د رن ریټ دغه خبره هم ختمه شو بیا که پاکستان په ډیر غټ مارجن هم سریلانکا له شکست ورکي نو سیمی فائنل ته نشي کوالیفای کېده نو ځکه مې د ویډیو په سٹارټ کې وی چې سریلانکا خپل املاړه ډوب شو او ځان سره د پاکستان لوبډاله هم ډوبه کجي او بيخي کانه ورپسې وتړلو چې بار مرونه غيږي خیر اوس د سریلانکا او د نیوزیلینډ کم میچ شو سریلانکا یو غټلې میچ بایلو سریلانکا په میچ کې کمی غلطیانو کې پاغه باندې په دی ویډیو کې خبره کو ځکه سریلانکا د نیوزیلینډ لوبډاله د سره نیولې و چې په 25 رنزونو شپک کلاریان اوټو او 14 اواره شوی وي خو بیا په 17 18 19 20 په اخرنی سلور اورونو کې د نیوزیلینډ کپتان او ورسره د نیوزیلینډ میکونچی چې تر اوسه پورې نیوزیلینډ میکونچی له مکم نه ور کړي نیوزیلینډ میکونچی له پدې میچ کې مکور کا او میکونچی او میچل سانټنر په اخرنی سلور اورونو کې 70 رنزونه جوړ کړل اخرنی 4 اورونو کې نیوزیلینډ 70 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلینډ سریلانکا د پاره 168 ټارګټ سیټ کو 168 ټارګټ نیوزیلینډ سیټ کو سریلانکا د پاره او دغه 168 ټارګټ چیزبلو خو د نیوزیلینډ بالرانو ډیر خپل اٹیک کو او پړمنی او دویم اور کې د غینه وکټ راوستي په پاور پلی کې د سریلانکا لوبډلې 18 رنزونه جوړ کړل او درې کسلور کلاډیان یو ډیر خراب پرفارمنس د سریلانکا لوبډلې په دې میچ کې کو او د پاکستان کرکټ فینز هم ځان سره خپکل او د پاکستان کرکټ ټیم هم د میچ ډیر په شوق کتو ټل کې بناستو میچ لبټول ناسي کلاډیان او دا غټیم د لخوا چوکنی ول پکار دي کچره تاسو کې خپل مطلب خورواوي کنه نو تاسو به بل په وګو باندې ټوپک نه کې خو پاکستان همیشه د بل په وګو باندې ټوپک خیره پاکستان همیشه اگر مگر والا کیسه باندې سیمی فائنل او فائنل تر رسیدلې دي نو ډیر افسوس خبر ده زمونږ په ټیم سلیکشن باندې زمونږ په منیجمنت باندې زمونږ په پاکستان کرکټ بورډ باندې چې سلمان علي اغا له کپتانی ور کړی ده په هر میچ کې سلمان علي اغا دومره غټ میسټیک کړی دي چې هغه غټ میسټیک په وجه باندې پاکستان میچ بایللی دي چې په هر میچ کې ډیر غټ بلندر سلمان علي اغا کړی دي خیر د پاکستان په ټیم بقایا خبرې نه کو پاکستان ټیم به بس ان شاء الله سریلانکا سره چې میچ کی په 28 تاریخ نو په 1 تاریخ د میچ د 28 ورځو د فروری ده نو په 1 مارچ باندې پاکستان ټیم واپس راځي ان شاء الله خپل وطن ته او په ایرپورټ ولا بیا ګلونه واچوي جی راځو نیوزیلینډ ورسره سریلانکا میچ باندې چې نیوزیلینډ په 61 رنزونو باندې سریلانکا له شکست ورکو نیوزیلینډ جوړ کړی دي تاسو له سکرین باندې ښکاری 168 رنزونه وو کلاډیان اوټ او شل اوره مکمل وخلی دي دا د نیوزیلینډ ټاپ آرډر تاسو ګورئ ټیم سایفرټ 9 بال 8 رنزونه جوړ کړی دي فین ایلن 13 بال 23 ریچن راویندرا 22 بال 32 دینه پس بیا چې کوم بیټسمنان دی هغه یې نه دی کړی ګرین فلیپس ګورئ 18 بال 18 ډیریل میچل 7 بال 3 مارک چاپمن 2 بال 0 دلته دیزی پورې د سریلانکا بالرانو د نیوزیلینډ لوبډله خپل کرانیولې وړه کېمتنه شواله خو دینه پس بیا میچل سانټنر اور میکونچی आउटस्टैंडिंग बैटिंग को मिचेल सैंडलर په اخرنی بال باندې اوټ شو د اننګز 26 بالو باندې 47 رنزونه انډر پریشر اننګز جی 200 سټرایک ریټ سره قریب د بیټینګ کو 180 سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړي په 26 بال 47 رنزونه 23 بال 31 में کونچی جوړ کل چې 134 سټرایک ریټ سره د بیټینګ کو او اخرنی درو اورونو کې اخرنی سلور اورونو کې में کونچی اور میچل سانټنر 70 رنزونه جوړ کل جی په سریلانکا باندې श्रीलंका दिलशान मधुशंका 3 ओवर 34 विकेट यमुना दुनत विलालागे 4 ओवर 27 सेवा विकेटा महेश दीक्षाना 4 ओवर 30 द्रे विकेटे दुष्मांता चमीरा 4 ओवर 38 द्रे विकेटे दुशान हेमंता 2 ओवर 22 विकेट यमुना चरित श्रीलंका 3 ओवर 16 विकेट यमुना د ټول بادرانو خبالنګ نه کړی دی کوسه بدر خبالنګ هم کړی زو ولا خبالنګ ځکه نه ما چې تاسو نیوزیلند لوبډل راګی راکړي وغه سنگ 168 لور رسیدا لګیدل داسې چې نیوزیلند به 120 130 رنزونه هارد لیکي په سخت باندې بده 130 رنزونه کوي خو هغه 130 رنزونه هغه 168 کې کنورټ کړل 168 رنز یو غټ پریشر لري
چې دغه 130 135 رنزونو کې د نیوزیلند لوبډله راګیره کړې وه د سریلانکا بالرانو. نو بیا سریلانکا نه که وکټې ارلی تلیم وي نو دومره غټ پریشر به نه په اوپنرانو دومره غټ پریشر و. نو اوس د نیوزیلند بالنګ وګورئ او د سریلانکا بیټنګ. نو سریلانکا په 107 رنزونو باندې 8 کھلاډیان آوټ او 20 اوورې مکمل واخلي دي. پاتم نشان کا په ډومبني بال باندې میډ هنري بولډ کو جی. پاتم نشان کا بیټنګ سریلانکا سره وکړي نو خپه حق چره پاتم نشان کا بیټنګ ونه کی نو بیا د سریلانکا د لوبډلې دغه حال ویجی. یو ښه کھلاډي دی خو دلته په ډومبني بال باندې بول شوی دی او کریډټ چې کوم دی میډ هنري لور کول پکار دی چې دومره ښکلی بال یې دلو کو. خوشال مینډس دا خو پته نه لګي څنګه کھلاډي دی یار، پېښور زلمي ما غشتلی دی خو بیخي اړو سره سکور نه کوي یار. د سایم ایوب غونټې کھلاډي دی، د سلمان علي هغه غونټې بیخي اړو سکور نه کوي. 22 بال 11 رنزونه د جوړ کړي دي. خشیر تسلنګا 9 بال 5 دیم زر آوټ شو. د میډ هنري چې کیچ ته وي خو ډېریل میچل کیچ کو. پاون رتنای کې 18 بال 10 دا وګورئ دی داسې بیټینګ کړی دی لکه د ټیسټ ځکه گیر شو. کامنډو منډس ښه بیټینګ کړی 23 بال 31 رنزونه د جوړ کړي دي. 5 بال 3 داسون شانا کا کپتان صاحب جوړ کړي دي. سیم نه دی کړی چونکه کپتان لنن ریسپانسیبিলিټي اوچتول پکارو. کچری دا میچ ګټلم نه خو 140 150 خو ورپسې کړی وې کنه نو په ډېر غټ مارجن میچ بایلو او پاکستان ته سخت کا. دونت ویلالاګه خبر بیټینګ کړی 23 بال 29 رنزونه. دشمن تا شمیرا 12 بال 7 رنزونه اور مهیش تکشانا 1 بال 1 رنز کړی دی. دا نیوزیلند طرف میډ هنري آوټسټینډینګ بالینګ ویل بالینګ یار 2 اوور کړی دی. یو پکې میډن ویخ کې دی په یو اوور کې 3 رنز اور کړی دی او 2 وکټې هم اغشتلې دي یعنی 2 اوور 3 رنز اور 2 وکټې آوټسټینډینګ بالینګ. کول میچون کې 3 اوور 20 بیٹنگ هم کړی دی او بالینګ هم 3 اوور 20 رنز ورکړي وکټ یې هم نه راشتلې. میچل سانټنر 4 اوور 19 یو وکټه مین اف دی میچ میچل سانټنر یو وکټ ایسته او 4 اوور کې 19 رنز ورکړي دي او بیٹنگ هم کړی دی 47 رنز جوړ کړی دي. لوکی فرګوسن 1 اوور 2 او زبردست بالینګ. ایسو دی 2 اوور 13 کله بالینګ. ریشن رویندرا 4 اوور 27 دور وکټ کله بالینګ. گلین فلپس 4 اوور 21 یو وکټه. ټولو بالرانو ښه بالینګ کړی دی او نیوزیلند چې کوم مطلب بالینګ لاین اپ پدې کې استعمال کړی دی نو دې کې مطلب ګیرو د سریلانکا ټیم ګیرو ځکه داسې بالینګ لاین اپ استعمال کړي لکه میډ هنري دی مین بالر دی 2 اوور صرف کړی دي ځکه چې د سریلانکا لوبډله ګیره وه. ایسو دی د مین بالر دی د 2 اوور کړی دي ځکه چې سریلانکا لوبډله ګیره وه دی پر راچن رویندرا او گلین فلپس باندې پورا اورونه وکړل او بالینګ چې کم دی بالران یو څه استعمال کړي او بالران استعمال کړي دي ځکه چې لوبډله ګیره کړې وه د سریلانکا داسې لګیا وه لکه 20 اوور کې 170 رنزونه په داسې وکټ باندې چې د بیټینګ وکټ وي نو ډېره د افسوس خبره ده. پرون د سریلانکا سابقه کھلاډي چې کم دی قمار سنګاکارا نو هغه د پاکستان بایلات نه پس دا بیان جاری کړو چې زموږ پیچونه خو دومره خراب نه دي چې د 165 رنزونه هم چیز نکل. نو د پاکستان لوبډلې 165 چیز نکل او دلته دی ورپسې مطلب ډیفینډ نکل. د پاکستان لوبډلې خو 165 رنزونه کړیو خو ډیفینډ یې نکل په بالینګ کې. نو دلته د نیوزیلند لوبډلې 168 رنزونه ډیفینډ کړل او د سریلانکا لوبډلې په 107 رنزونو باندې ریسټریکټ کړي. نو دې میچ بایدلو سره د نیوزیلند دې میچ ګټلو سره او د سریلانکا دومره غټ شکست خوړلو سره خطره چې کومه جوړه شوه نو هغه پاکستان ټیم له جوړه شوه. پاکستان ټیم له خطره داسې جوړه شوه چې پاکستان به اوس د سریلانکا سره کم میچ دی په هغې کې به سریلانکا له که چرې لومړنی بیټینګ پاکستان کوي نو پاکستان به 200 رنزونه جوړوي او سریلانکا په 110 رنزونو آوټ کوي لکه دومره غټ مارجن سره به پاکستان دغه میچ ګټي. او که چرې لومړنی بیټینګ د سریلانکا راځي نو چې سریلانکا 120 رنزونو کې نو پاکستان به ورپسې 12-13 اوورو کې کوي نو البا د پاکستان رن ریټ ښه کیږي. خو دې نه علاوه د نیوزیلند او د انګلند چې کوم میچ پاتې نو هغه به هم انګلند ګټي. که هغه چېرته نیوزیلند وګټلو نو هم به خبره رن ریټ هغه کیسه به تیوزي بیا. نو په اسان حساب باندې پاکستان تقریبا د T20 ورلد کپ 2026 نه الیمینیټ شو. پاکستان د سیمی فائنل تر چانسز چې کم د تلو چانسز هغه 90-95% ختم شو. 90-95% د پاکستان ټیم اوس د ورلد کپ سیمی فائنل ته نشي کوالیفای کېدی. نو دلته پاکستان ټیم لوس پکار دي چې خپل شاپینګونه شروع کی ځکه دوی خو چکرو ته شاپینګونو لزی کنه دوی خو شاپینګونو ځکه پرونو امیر چې کوم دی جیو ټي وي کې یو پروګرام دی تابش هاشمي دی کسه دی غسر هانس نامه نه هي آی کې پرون محمد امیر وی چې په تیر شوی T20 ورلد کپ کې 2024 T20 ورلد کپ کې کله موږ د یو اس اے نه میچ بایلو نو زمونږ کې لړیان اړو خپن وی لاړه شاپینګونه کول د میچ نه پس د میچ نه پس زمونږ فلایټ زرو نو دای د میچ نه پس ډایرکټ لاړه شاپینګونو لوتل
مطلب اړو څخه افغان دای کېونه د یړو خفونه نو دغه رنګ زموږ چې کوم د پاکستان ټیم کې لړیان دي نو دای نه خفه کېږي په میچ بایللو باندې د دای پیسې له خپل پیسې خپل سیلریز خپل عیاشیان خپل مراغات ای له مکمل ملاویږي که میچ ګټي او که بایلی هغه مراغاتو کې کمې نه راځي دا چې دای مراغاتو کې کمې راتلې دای به بیا ایډي کا زور لگا کر وہ بیا به میچ ګټلو بیا به سم زور لګولو د میچ ګټلو د پاره خو بس دا غیسته کې کمې راځي نه ای برابر دی ای لار څخه مکمل ملاویږي نو د پاکستان سره ټیم سره به ان شاء الله الیمینیټ ډیر زر زر لیکل شي او پاکستان ټیم نه ډیزرو کوي چې د سیمی فائنل ته کوالیفای شي وره ها پاکستان چې په دې ټورنمنت کې څومره ګنده لوبو کنه نو پاکستان ټیم نه ډیزرو کوي انګلند ټیم څومره خولي لوبو کا د سریلانکا ټیم په دې ټورنمنت کې د پاکستان نه خلوبو کو خو په دې میچ کې غولو کل دینه مخکې د انګلند خلاف هم غولو کل په اهم میچونو کې د سریلانکا ټیم غولو کل دینه علاوه په ګروپ سټیجز کې هم د سریلانکا استرالیا له شکست ورکو او سریلانکا دلته په ګروپ سټیج کې دا سوپر 8 مرحله کې ناکام شو نو نیوزیلند لوبډلې خلو بکړي نیوزیلند حق لري چې سیمی فائنل ته کوالیفای شي خیر سبا چې کوم اهم میچونه دی نه پس په پته لګي انډیا او ویسټ انډیز التم لوب اگر مد انډیا ته هم چانسز کم دي سیمی فائنل کوالیفای کېدو د انډیا دبا سبا له 2 بجې د ویسټ انډیز او د ساوث افریقا میچ ته هغه میچ تر ویسټ انډیز وګټل نو انډیا ته هم خطر ده او خطر به نور هم سیوا شي خیر دا مکمل اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام